دا ګوره د ست جمله کومه خته زي وهذا هو كلام القدماء بیا دی وی او معظم خلافیاته معظم د خلافیات د دې کلام د قدماء په کلام د قدماء کې غټ خلاف د چا سره معظم خلافیاته مع الفرق الاسلاميه د فرق جانو د فرق د اسلام نو کنه خصوصا المعتزله لانهم اول فرقه لانهم هم اسم ده نشو کنه اول فرقه ده خبره ده اسم لانهم اول اسم ده نسي منصوب کنه اول فرقه اول خبر شو لانهم اول فرقه اسسوا اور چې بنیاد کې خو د قواعد د خلاف د قواعد بنیاد دی خو ده او د چانه خلاف د لما ورده د لما په خلاف پر متعلقه خلاف کې خو د چانه چې د ظاهر سنت نه کله لما ورده به چې ورشه د باغی سره ظاهر سنت وجرى عليه جماعت الصحابه او چې تکړه په جماعت صحابه کنه اجمعین په باب د عقیده فی باب العقائد دا په دې ورد په دې جرا پر متعلقه ها پچا ورده ما ورد به ظاهر السنه في باب العقائد وجرى عليه جماعة الصحابة في باب العقائد دا خبره ډېر د سنت او خبره ډېر د صحابه او تجریان او چې کوم د عقاید متعلق په دې کې د خلاف شروع وو وذلك لان رئيسهم واصل ابن عطاء وې دې شاګرد د چا سره شاګرد سوسن د ابتدایي قصې کې د چا په شاګرد حسن بصری درس ورکړي او دې په ناسه سبق وې واصل ابن عطاء دې شاګرد رحمه الله کنا حسن بصری ډېر انسان دی پوښي او دې عالم دی دا چې یو شی راځي کنه هغه له کتابونو جوړي نو لوی نو خدای ورکړل ويقرر دو بیان کو او خبره ادا کوله چې منل تکبا چا چې ارتکاب چاو کو وې د کبیره وکړو دا مسله کې خلکو درګه سبق وای مرتکب د کبیره نه مؤمن نه او نه کافر نه مؤمن نه ځکه ارتکاب د کبیره دا په اسلام کې نه پاتې کوي او چونکی کلمه د کفر نه دی نو په کفر کې نه راغلی په ایمان کې شو نه چې کوم دی مؤمن دی او نه څه دی کافر دی ويسجد المنزله بين المنزلتين څه غرض دا د تشریح کوي یعنی د کفر او د ایمان په منځ کې بل یو شی چې مؤمن نه شو کافر نه شو په ایمان کې بل شی دی چې هغه باندې واسطه نه وي واسطه شته دلته د منزلتين جنت او دقه خبره جوړ کړه نو دا کته ګوره المنزله بین المنزلتين وس منزله بین المنزلتين تاسو مراد ده ماش مراد کارو کړو څه مراد جنت او دوزخ په منځ کې ګناه د کفر او اسلام په منځ کې مرتبه جوړي واسطه جوړي د کفر او د اسلام ترمنځ کو واسطه جوړي د جنت او د دوزخ ترمنځ دا ځکه ليس بالمؤمنين ولا كافرين نرسته نه دي دا غي معلومي کې چې د دې تشریح کوي خپل الواسطه بین النوان لا بین الجنه والنار چونکه په دې کې موږ نه پوهیدو خدای دې نه چې کوم دینو منزله بین منزلتين نه هغه یو درمیاني ځای د جنت او دوزخ تر منزله جوړي د اسلام او د کفر تر منځ جوړي موږ په دې کې پریشان وو زموږ پریشانی الله مخالي دفع کړه په دې قول سره الواسطه فإن الفاسق ځکه فاسق چې دی ولې په د دې چې د کفر او د اسلام منځ کې واسطه جوړي نو د دوزخ او د چا د جنت په منځ کې د واسطه جوړي کنه او دغه سره د بدقه منځ کې دغه کافر به دوزخ تلاشي او مسلمانان به کوم ځای تلاشي او دغه چې د واسطه د کفر د اسلام منځ کې د نه کافر د مؤمن دی نو دوی په دې منځ کې نو دغه څه جوړ شي کنه وای نه فإن الفاسق مخلد في النار عندهم الذي بني مخلد في النار كافر بشان ده بس يسأل وهكذا يا إنه مخلد في النار ده مخلد في النار عندهم قال بعض السلف دلته دي 4 نمبر عشيده لك خوغه خبره کوي تاسو ته وګورئ قال بعض السلف بعض سلفي جي وقال بعض السلف دا سوي ده
وقال بعض السلف الواو للحال ها عطف نه کوي چې یو نوې خبره کوي حال دا دی چې کنه ای والحال چې بعض سلف ايضا يقول بثبوت بين الجنه والنار دغه دلته مراد د چانه د تایید کوي چې دلته د جنت او د دوزخ ته منځ واسطه نه ثابت دی په دې کلک دلیل وي بلکې د جنت او د دوزخ تر منځ نه د کفر او د اسلام په منځ کې منزله ثابت ده او که د دوزخ او د جنت په منځ کې واسطه وي نو هغه زموږ بعض سلف هم قایل دي چې نه خو د دې خصوصیت نه لري والحال حال دا ده د چې منځ کې حال دا ده دا خو د دوزخ او د جنت تر منځ واسطه منل دا خو د دې خصوصیت دا خو د دې خصوصیت ده کوم یو د کفر او د اسلام په منځ په دې باندې زمونږ څوک قایل نشته خصوص او د دوزخ او د جنت تر منځ منزله منل دا خو د دې خصوص کدي ثابتې نو موږ کوم زمونږ په بعض سره د قایل دي او حال دا چې بعض سلف وای الاعراف او اخي تعراف او د سوي او د عرافیان به کته دوزخ هم سي کوي او د خو جنت هم سي کوي کته به سي کوي کله په یو چغو باسي کله بل چغو باسي اعلان کیا تا هم د دې نصيحتونه کول ته به دوزخ کې څه کوي امولیان چې کوم ځای دا راشه منکر حدیث مليان یا دې چې علم کړی او دغه په نه کنه پوښتنه داخله دا په کوم ځای کې پراته او باسي به دغه بشانته د بنیر دغه بشانته به ورغول شي قدر ګل شه دا په کوم ځای کې دا په جنت کې پراته او دا زمون د مليان دا لګي چې دا پکول چې کوک په سر کړي او لګي کله یو خبره کې کله په ملنډ کې په دا وګوري کنه په سونو خبره داسې جوړ کړي نو دا سړی بابا دا سړی مثال په دوزخ کې پروتي نو عرافیان په چیزو بځي سړیا تا خو په کوم په سر کړو څه چل به کو دا هو تر مرګیا ته ځان ایله په دوزخ کې چې بلمبو کې کته پورته زی پوښت والها او اهل دا غیبه دا څو درې طریقې په دې جوړي چې په دې اعراف کې چې دا د جنت او دوزخ تر منځ زیاده په دې کې وسو کوشي من استوى حسناته مع سيئاته چې دا دوه بالکل برابر چې په ټول بالکل برابر نو یو شانتی نو دې چې یو شانتی نه دوزخ د سیئات او د جنت تنشید ده او د چا او د حسنات او د جنت نو کوم ځکه په پروجي اعراف کې علامه اورد فی الحديث الصحيح او دا راغلی په حدیث چا کې صحیح حدیث کې راغلی او دا حدیث د اې ویل له او عن ابن عباس رضی الله عنه في قول تعالى راف رجال بانه منزله بين الجنه والنار واهلها من استوى حسناته مع سيئاته دا غړ من یو بل حاشیه ده حاشیه چې کوم دینو دا حاشیه کې راغلی ښا دا نه چې ګورګل لارته به وګورئ ٹھیک شو لیکن معال بداو به جنت ته ښا او په دې عالم کې به تر نه او هغه کې به اخر د جنت ته بلل شي فلا يكون دار الخلد فلا يكون دار دلته زما په دې کې دا تخلد لیکل دی کنه تاسو په دې کې هم خرابي سمه فلا يكون نبي دق عراف دار الخلد دار الخلد دار تخلد نه وقيل ما تاسو چې نور خبره به مشته اهلها اطفال د جان مشرکان څنګه چې بچو دې ته ګورو چې طفل دی د دوزخ حقدار نه دی او دې ته چې ګورو چې د خپل مور پلار کافر دی مشرک دی او غالبا دا چې مشرک پلار نو بچي مشرک بیا نو دا دې نه دی په دې مسکی وقيل الذين ماتوا او درم تشریح کې دار چې هغه کسان دي چې مړ دي په زمانه د فترت من رسول کې لکه یو پیغمبر به الله او بل پیغمبر بل راغلی نو او داغه پیغمبري رشتہ پیغمبري په خپل زمانه کې ورو دا چا ورو لکه زمونږ د پیغمبري سره او تر قیامت پورې ده یعنی بل پیغمبر د حاجت نشته او داغه پیغمبري به کم ځای و او خپل ټول زمانه پر نه د بل پیغمبر به نه چې کومه تهاجر او ورو نو د مسجد کوم خلک راغی اشتبه تلو او بل پیغمبر راغلی نو دا به دي ناس دیو کوم ځای دې چې سکه دی راغلی د خدای په دوزخ ته نه به سکه دې د موبایل څوک نه راغلی وته رسول ته نه راغلی الا دا شوها پوښ کې نشو او قال الحسن بیا ما ته ګورې دا خبره بیا شرقایت کې چلوي فقال الحسن چې دې سړي دا خبره شو کنه دا نو فقال الحسن ها
نو دا ګوره د حضرت مسیح سبق وایي او ته چې دی پاڅېده او دا خبرې شروع کړې کومې خبرې شروع کړې اورې چې د کفر او د اسلام ترمنځ یې څه جوړه کړه واسطه یې جوړه کړه او مرتکب د کبیرې نه کافر دی نه مسلم دی دا خبرې چې شروع کړې که نه نو حسن بصري چې ده ته وکتل چې دا زما څنګه شاګرد دی فقال الحسن حسن بصري قد اعتزل عنا دی موږ نه بېل شو اورې نو څنګه شو فسمو دا ګوره دا صيغه د مجهول ده د جمع ده او د سمیه نه سمیه سمو نوم کې ښودی شو د دیو المعتزلته د معتزله دیو له نوم کې ښودی شو دیو خپل ځان ته نوم نه دی ښودی اوس څوک ځان ته معتزله وایي معتزله معنی پوه شوې وهم او هغه او لکه د اهل سنت والجماعت والدار ذکر معتزله یو طرف ته شو لا تعالی د خدا جماعت ته طرف ته شو معتزله نوم ټیک نشو یو طرف ته شوي هغه فرقه معتزله یعنی یو طرف ته شوي د چا نه د جماعت نه او سموا وهم سموا دا سموا سمیا سموا او دوی نوم کې خپل ځان له خپله انفسهم اصحاب د چا اصحاب العدل والتوحید لقولهم بوجوب او دوی ځان ته وایي دوی د عدل ځان ته ولې وایي اصحاب العدل اصحاب التوحید ځان ته اصحاب العدل ځان ته دا وایي که نه اصحاب العدل کوم دی اصحاب العدل ځان ته ولې وایي وایي ګوره عدل خو انصاف ته وایي که نه وایي دوی موږ د انصاف عقیده ساتو څنګه د انصاف عقیده ساتي وایي بوجوب ثواب المطیع بوجوب ثواب الصواب ها ګوره چې هغه اطاعت کړی دی که نه او دی اوس خدای دوزخ ته لګي او واجب خدای پاک باندې دله د ثواب ورنکړي اطاعت یې کړی دی او بیا هم ثواب ورنکړي که نه نو د سره ظلم نه شو ظلم دا دی چې د ښه کړي دي د ښو بدلې دله خامخا ورکړی شي نو په الله دا پاک د واجبه ده او عقاب د چا د عاصي اورې یو ستړی و په منځونو او دی په بېلمازو ستړی و دواړه یو ځای په جنت کې دا به څنګه چلي ابل وایي چې خدای ما منځونه کول او ده خو یو ټکی مونځ نه دی کړی او دا زما سره په دوزخ کې نه ګرځي عقاب د وجود د عقاب د چا د عاصي نافرماني کوله نو په الله واجبه ده دا دواړه د یو بل نه بېل کړي په الله باندې وایي دا داسې قصه کول مونږ وایي ګوره الله تعالی باندې هېڅ شی واجب نه دی واجب په هغه چا باندې چې څوک کمزور دی خدای پاک زورور ذات دی په هغه باندې څه دی هېڅ شی واجب نشته په خپله واجب دی واجب الوجود دی شی به واجب واجب دی چې خامخا به راکړي نو دا خامخا والی د کوم ځای نه دې راوړي څوک داسې زورور وایي چې په هغه باندې واجب کوي او هغه چې په خپله په ځان باندې ضروري کړي هغې ته خو واجب نه وي هغې ته څه وایي ځکه چې په خپله کوي نو په خپله خوښه کوي په خپله په خوښه یو کار خامخا کوي یو سړی دی هغه یاره زه به چېرته هم د ماښام نه وروستو دا شپږ رکعته به چېرته پرېنږدم تمام عمر یې په ځان باندې کړي مستحب نه ویې کړو نو دا ښه خبره یو سړی وایي یاره په هفته کې زه به 2 روژې نیسم نیسي ښه خبره پوه شي 3 روژې به نیسم نیم هفته نیم عمر به زما روژې شي نیم عمر به زما هسې شي پوهېږې پرې چې خلک ډېر شته هسې شته یې په دې هندوار کې ټول عمر روژې وي او د اختر 5 منځونو د 5 روژو به هغې کفاره دغه ورکوله فدیه ورکوله او چې د 100 کال نه عمر ووړي بیا به په باغ کې لګیا او کن لګیا زه پسې لاړم بچي ټول حافظان ټول عالمان دي ښځې دي او کڼل پوه شوې هېڅ سبب دا ځای پاچا دا ځای پرې دې بر کې لیکلي هغه ټول عمر روژې دي چېرته مې روژې نه اورې دا زوی به زه راغلی وم اورې ما سره ناست و مې ته څنګه چې هغه ته مونږ چېرته رسو مې ته خو د خپل پلار په شان ته د خپل پلار په شان سر کېدی شم دا امکان نشته وي د هغه داسې مافوق قدرت کیسې وي چې هغه مونږ چېرته کولی شو هغه ټول عمر روژې وي مونږ چې کوم دی نو هغه د رمضان هغه روژو ته مونږ زړه ماتې وي پوه شئ نن دا خبره تاسو ته کومه چې او دا بله خبره او دوی دغه ولې اصحاب التوحید ولیدي ونفي صفات القدیمة عنه دوی د صفات قدیمو نفي کوي ولې چې تا صفات قدیم ثابت کړو نو الله هم قدیم دی او د الله نه یو علاوه بل شی هم قدیم کو نو توحید پاتې شو خبره ځان کو سوی دي سوی نو نفي د صفات قدیمو کې نه اثبات د توحید څنګه ځکه چې موږ ته وایي تاسو
نه اته صفات مانی قدیم نو بیا وایي عیسایان په دوو نورو ثابتولو باندې هغه څه شو هغه عیسایان شو که نه او د دین نه ووتو او تاسو هغه دوو منل نورو او تاسو منئ الله نه اته قدیمه نور منئ او بیا موحدین یې وایي دې نه دې ځان ته وایي مونږ نفي د صفاتو قدیمه وانه ثم انهم توغلوا بیا دې نه ووتو بچا کې په علم کلام کې وتشبثوا او په ازیال ما تاسو الاول په دې فلسفو په څوک په شي دا معتزله وتشبثوا بازيال الفلاسفه فالمذهب راټینګو په کثیر اصول کې او احکام کې وشاء مذهب فيما بين الناس ومذهب دې خور شو یو مذهب جوړ شو الناس هغه مذهب جوړ الى ان قال الشيخ حسن ابو الحسن الاشعري او خپل استاد دا کې دی ول نو سبقونه ویګنه دا معتزله د لوی مليانو غره دا ابو الحسن الاشعري دا چې کوم دی زمون امام دی کنه ابو الحسن الاشعري او منصور ماتریدي دا د خپل مسکه له غوډه اختلاف دی کنه دوه د سنت جماعت امامان وایي به د ابو الجبایي په درس کې ناشته پوه نو هغه ته وایي یا استاد ته وایي د دې دغه نه سبق وایي ابو الجبایي نه ابو الجبایي سو دې چې کوم دی معتزله وسه ته بار د درو کسانو کې چې یو پکې درو غرونو کې چې عمر شي متي ول اخر عاشر او دریم چې کوم دینو او سالس اول ورکه مرشو او دې بار کې څه هغه یو دم جواب اول یصابو څنګه چې هغه خو متي مرمه او په الله تعالی باندې واجب ده چې دته ثواب ورکړي یصابو فی الجنه وثاني واقو بالنار ځکه عاصم مړل او دا دریم چې لا یا صاحب ولا سو څنګه شاوړو کې مړل کنه نه اطاعت وخت رسیدل نه د عصيان وخت رسیدل ځکه چې لا معشوم فقال عشري وتوي تانا د ګوت مستاجي فإن قال الثالث يا رب دا دریم وي کوم یو دا ورکه دریم ورکه دی کنه لما امتني صغيرا زدي ورکه ولې مرکما ولې ما قیدنی لان اکبر جزلو شی فاؤمن بك ما پتا ایمان نه وړي عك فادخل الجنه زه هغه زمانه ته اطاعت ته ورنه پر خمد بلوغ ته چې ما خې اطاعت کړو او جنت ته تله فماذا يقول الرب فقال يقول الرب اغي رب وتداسي وای چې اعظم دی وګي ته وای چې ته ما وګي نه وجلې اته شی ته اطاعت نه کړې ته بس کول ته ګناونه کول بیا به دوزخ ته تله ما د دوزخ نه بچ کولې کنه نو دې وخت مې کې اړوبونه ته چې ته ځوان شې او بالغ شوی او عمل مکلفان وخت رسیدل پوښې اني كنت اعلم منك سبتا پوهما لو كبرت العصيت فدخلت النار وكان الاسلم لك سر پر زیات قابل ان تموت زغیر جوړوږي مرشوي به خمشوي د دوزخ نه د جنت نه محروم شوي او د دوزخ نه بچو او فقال اشری دا خبره چې تمهیدنه ولا کړو دا چې کما ګناګار شو لو شو مکلف شو او بیا ګناګار شو دې قرات ته چې خدای دې وړي ولې نه وځلم بس خدای به وړي عمل کو هغه دې وخت نه رسول زه دې ولې رسول ما او زه دې ولې د دې عمل نه عملو کوي دا شو فإن قال الثاني يا رب لم تمتني صغيرا ولد وړي نه وځلم دې الله سلك فلا ادخل النار فماذا يقول فبخذ الجبير بس او وتركنا شيء مسبب شيء كان مړه نور اسمه سبق نه فاشتغل او داغینه بس کار دي ته وی کنه دغه ځان پوښ مشغول شو دی هو منتبه بالتالي رأي معتزله واثبات ما ورد به سنه دنه اشعري دا د غنم مخکې ته شه د چانه د ماتریدینه پوښ خو په څه خبرو کې اختلاف ته کنه معمولی خبرې پوښ او دې کې شپږوسه خبرې ویلې په دې کتاب پاشي کې وځي او بل محمد علي حشیش په دې شرقایت باندې دا پنځه شپارس پنځه شپارس ما خصوص کړل تکرار دی دومره نه پوښې نو بس دا د سنت الجماعت دنیا کې او بشور پوښې دا کتابونه کړي او زین مازی کتابونه چا کړي او دې ابو الحسن اشعری کړي او اثبات ما او مزار الجماع او چې دې اثبات د سنت کو او کنه او اثبات د هغه څه کو چې هغه من جماعت صحابه او تلو نو مې کې خو پوښ اهل سنت او جماعت اهل سنت ولې په سنت او جماعت ولې وي په جماعت صحابه چې په کوم لار باندې تل باغې تعالی ثم لما نقل دې باندې دا خبرې کنه
دا وګړي د سبا دا زموږ ټول ښه دا زموږ ټول